د ګرانۍ خلاف ډیر زیات خلک راوتل. مذهبي ډلې په دې موجوده حکومت کې موجودې دي، ناستې دي پکې زمارونو. د 15 روپۍ چې په پټرول ګرانېدل هغه خلکو به په هر ښار کې لس لکه خلک ول راوباسمه، ملک ګرموم اور لګوم په دې ملک کې چې کله به 15 روپۍ ګراني رااله. اوس چې د الله رب العالمین ښکاره بغاوت شروع دی، د کاڼو باران ته دعوت ورکول دي زمارونو، سیلابونو خاصې مرسوي وړل. سوال دی وکړه په ټوله دنیا کې وګرځېدلې، څوک د ټلیفون نه اوچتوي؟ دونه خو بېدباره چې څوک د ټلیفون نه اوچتوي، سفارتکار د ټلیفون نه اوچتوي او وګرځېدې په ټوله دنیا کې د چړ وکړې د سیلاب دپاره. د دې نه بعد د کاڼو باران ته دعوتونه ورکوي چې د کاڼو باران راباندې راوورېږي، دې خبرې ته دعوت ورکوي. ولې دا قرآن تعالی کافي نه دی؟ دا تاسو سره چې په دې اسمبلۍ کې، په دې سینټ کې، په دې ټولو ایوانونو کې دا کم مذهبي خلک ناست دی، د دې نه رهنمایي نشي اخیستلی او د دغه خلکو په خوله باندې ولې پټۍ لګېدلي دي چې مخکې معمولي غونډه کې د فرانس سفیر دا ویل نه پرېږدو په پاکستان کې، بالکل د فرانس سفیر دا موږ ته قابل قبول نه دی. د کرایه عاشقان یې پیدا کړي، ټول ملک یې اور بل کړی. هغه د فرانس وزیر اعظم او زما ستا وزیر اعظم نن سبا په یو ځای ناست، هېڅ تکلیف چاته نشته دی. نه څوک خبره کوي چې هلکه دا فرانس خو هغه فرانس دی چې زما ستا د رسول کارټونان یې جوړ کړي وو، د ده سره بایکاټ پکار دی. اوس د هغه د فرانس د وزیر اعظم سره، د هغه د صدر سره، د هغه ملک څه ځای ولته سوالونه کوي. دا زمانونو دا دوغله فن دی، دا منافقت دی زمانونو. صحیح اسلام پکار دی، صحیح سپین خپل موقف واضح کول پکار دی. خو یو خبره کوم زمانونو، د دې خلاف چې موږ او تاسو څومره وس کېږي هغونه اواز به اوچتو. دا بل موږ نه په ژوندي نه منو نه په مړي نه منو. منئ تاسو زمانونو دا بل ګوره هېڅ کله موږ نه منو. د الله قرآن خلاف بغاوت کول، د فطرت نه خلاف بغاوت کول دي زمانونو. د الله رب العالمین عذاب ته دعوتونه دا موږ نشو ورکولی. د دې بل نه زموږ بغاوت دی، د دې بل نه زموږ بایکاټ دی.